حضرت جبریل علیہ السلام نے یو ځل نبی علیہ السلام تپوس وکړ وی جبریل زما د قرآن په تا څه اثر شته زما د قرآن نه او زما نه تا ته څه فایده شته وی او د الله رسوله شته وی هغه څنګه وی ستا قرآن چې نو نازل او ته نه وې راغلی نو زه به یریدمه ما به وی خدایا ډیر خلک دي چې ستا ډیر غټ غټ عبادتونه کړي دي او خدای د دوزخ خشاک ته جوړ شوی دی لکه ابلیس 80,000 کال عبادت وکړو یریدم به چې الله بېشکه زه خو ستا عبادت کوم زه خو تا راضي کوم خو الله د خاتمې پته مې نه لګي ډېر لوی خلک دي چې هغې عبادتونه وکړل الله برباد شو برسیسا ته وګوره لکه زه مثال در کوم جبریل لا نه وایي برسیسا ته وګوره بل ته وګوره بل ته وګوره جبریل علیہ السلام وایي چې ما وی الله ډېرو خلکو څه عبادتونه وکړو ډېر عمر یې وکړل لاړل برباد شو یا خدای زه چېرته خراب نه شم خو چې په تا قرآن نازل شو که نه نو زه خوشحاله شوم ولې قرآن کې دا آیت راغی چې انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین د دې نه زه مراد جبریل ته مراد دی چې دا یو استازي دي او پیغمبر علیه السلام ته لولي یو استازي جبریل او دا کریم په الله ډېر معزز دی او د ډېر طاقت خاوند دی او امانتګر دی او د خدای خبره مني وی چې دا آیت نازل شو او دې کې زما ذکر وشو چې جبریل کریم دی په الله عزتمند دی امانتګر دی او د الله استازی دی او قرآن وی باس وی زما زړه مطمئن شو زه خوشحاله شوم مې ګوره د قرآن فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده د نبی علیه السلام د نبوت سره چې قرآن نازل شو فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده څومره د لوی طاقت خاوند دا د خدای قدرت او طاقت هغه ځای نه دلته د سترګې د رب نه زر را رسیږي او نور طاقت یې څومره دی د لوط علیه السلام قوم الله ورته ورشه واړوه نو وزر یې ورته عالم که نو چت یې که پړ مخې راوغورځوه نومره طاقت خدای پاک ورکړی ذي قوة د طاقت خاوند رب العالمین وی ذي قوة د طاقت خاوند چې الله د چاره طاقت صفت کړي نو خو طاقت به پکې وي که نه او عادیانو سمودیانو باندې ورشي یو چغه ووه یو چغه یې پیوواله ټولې تباه او برباد کړل غرق شو دا د خدای قدرتونه درته نن د خدای عظمت ته نن پرې بیان کوي تمارونه چې زمونږ الله څومره د عظمت خاوند بهر کیفو نو ما ته ورشه دې مسجد ته ورننوځه او چکر ولګوه جبریل څومره تیز رفتار څومره تیز رفتار نو وی اسلالمه نو وی زر کاله مې چکر یو طرف ته وو نو اخر معلوم نشو نو زر کاله په دې بل طرف لاړمه نو اخر معلوم نشو نو زر په دې بل طرف لاړمه نو زر کاله په دې بل طرف لاړم خدا الله رسول ما د هغې انتها معلومه نه کړی شو الله څومره لوی جنت بالکل اخیری سړی چې د دوزخ نه الله وباسي بالکل اخیری انسان چې ډېر بدعمله ګناهګاري وباسي حدیث پاک کې راځي بخاری کې دی په صحاحو کې دی الله به وباسي نو چې وی باسي نو د دوزخ په دې غاړه به کښېني وی الحمدلله خدای چې د دې غم نه خلاص شو خوشحاله وي نو چې دوزخ په غاړه کښېني نو نور خو خلاص شو خو دا مخ یې دوزخ ته دی نو دا توبه ووایي نو دی به چپی 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 بیا به یا الله دا مخ خو را د دوزخ نه بل خوا واړوه بنده وابړم خو بل سوال به وکړي نه نه الله توبه 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 بل چته کو نو مخ به وله الله واړی نو چې مخ واړی نو مخامخ به یو اونه ښکاره شي هغې سره یو خشته غوندې ولی او به هم د هغې خشته شرلار کوي دی اوهو څه غلطه مې وکړه نیکبخته که دغه شی مې یاد کړی وي نو چپی 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 نو یا الله هغې ونې لکه دې بوتلم او دغه اوبه بنده تا چې وی بل سوال نه کوم بس الله بل نه کوم اوبه کې ګورې نه قسم دې قبل مې وکړه دا ځکه زه وایم دا قسم وغیره چې په حدیث کې د مواثیقو ذکر دی او د عهودو ذکر دی قسمونه به وخوري کلکې وعدې به وکړي نه بل به نه کوم الله فرجو ښه دلته یې راولې چې هلته راشي ونې لاندې شو هغه یخې اوبوس کې ولامبي نو بس سور کې شي سړی بیا به ورته د هغې نه مخکې یو بله غټه اونه ښکاره شي هدې نه به ګورئ د هغې نه ښکلی نیر به ورته ښکاره شي یا بنده که د هغې سوال دې کړی وي نیمګړی کار دې وکړو
غټ خو په یو ځل کولی نشي یریږي که زه غټ سوال وکړم مثلا چې الله غصه چې بیا وردن نه کې بیا به څه کېږي چپ پی یا الله دغې ونې ته مې بوزه هغه اوبه هم ښایسته دي ای بني آدمه تا چې وختي وي چې بل سوال نه کوم یاره بس الله بل نه کوم ګورې بل به وکې نه قسم دې که ستا په ذات که بل مې وکړم هلکه ګورې بل به وکې ښه به خدای قسمي کړي هلته به یې بوځي چې هغه ځای ته څنګه بوځي لږ ساعت تېر کړي چې وګوري جنت دروازه به ورته ښکاره شي دا مې څه غلطه وکړه خوشحالي خو هغه ده د جنت دروازه ده د جنت اونې به وویني او د جنت میوې به ورته ښکاره شي او خوشحالی به ښکاره شي دا مې څه غلطه وکړه یا الله قربني الى باب الجنت پروردګاره د جنت دې دروازې ته خو ما نږدې کا فوراً به آواز وکړي الله د جنت دې دروازې ته خو ما نږدې کا ای بنده تا چې بل سوال نه کومه اوس دې بل سوال وکړه الله بیا بل نه کوم بل د آخري سوال دی ګورې بل به وکړې ښه به خدای پاک ورته کلکۍ او دی به دا قسمونه او دا قرآنونه چې خوري به ښه قسمونه به وخوري الله او فرشتو ته وایي چې ښځه ورنږدې کړې چې جنت دروازې ته یې ورنږدې کړي او اوس دننه وګوري اوهو خوشحالي خو دننه ده داسې به سر ورته کړي داسې غوندې او به ګوري ورته خوشحالي خو دننه ده دا زه بار ناست یم ټول خلک دننه دی نو دی به چپی بیا به یا الله د جنت ته خو مې وردننه که الله به څه وایي ما اغدرک یا فلان ای فلان کیه څه دوکه بازې څه دروغجنې ای ټګي جنه تا چې بل سوال نه کوم یو سوال کې یا نه کوم بل یو سوال کې اوس جنت ته داخلېدل غواړئ دی به څه وایي یا الله سپېره رانه مه جوړوه که نه الله په خپل بندګانو کې رانه سپېره ولې جوړی چې بار ناست دي غوا سپېره دی ما وردننه که رب العالمین به ورته وایي ښه دننه کوم دی خو غواړه څه غواړې چې الله وردننه کي څه غواړې نو دی به وایي چې الله بس ما وردننه غواړه شابه څه غواړې نو دی به وایي یا الله دونه شی راکې دومره شی راکې نو الله به ورته یادوي دا شی وغواړه شابه یو غواړه دی به دا هر څه غواړي نو چې د خپل امیدونه ټول ختم شي او الله م ورته ور یاد کړي نو رب ذوالجلال به ورته څه وایي وایي زه بنده چې دا تا کم یاد کړل او ما درته در یاد کړل د دې لس چنده جنت ستا دی دی به وایي اتستهزئ بي وانت رب العالمین ته خو ډېر لوی رب د مخلوق نو ما پورې ټوقې کې الله جنت خو د خلکو نه ډک دی دومره ځای پکې کم دی نبی علیه السلام وخندل ولې وخندل وی الله به وخاندي د الله خندا زمونږ د خندا په شانتې نه ده او نه زمونږ په شان شکل الله لري د الله خوشحالي ترې مراده ده یارونو چې دا نبی علیه السلام وی دا په ټولو کې د لاندې مرتبې جنتي دی نو چې کوم د لوی مرتبې جنتي دی چې هغه له کوم شی خدای ورکوي چې به څونه غټي ټول نه راکوټې جنتي ادنا مرتبې والا جنتي هغه به څونه به هغه به دومره چې د هغه جنتونه او باغونه به د 500 کالو په مزل پراته او بس خدای دې ورته ور داخل کړي عقل نه بار خبرې دي نو دا مخلوق په دغه مزید کې د الله سره ملاقات وکړي چې الله سره ملاقات کوي نو رب ذوالجلال به ورته کرسۍ لګولي نو څوک به د نور په کرسۍ ناستي څوک د زمرد څوک د مرجان څوک د یاقوتو دا به ناستي نو د بره نه پیو باران وشي باران د خوشبویو باران به پیو شي داسې خوشبو به دوی چې ته په جنت کې هم نه یې لیدلې نو رب ذوالجلال به ورسره خپل ملاقات وکړي خپل دیدار به ورته وښیي نو نبی علیه السلام فرمایي چې 1000 کاله په جنت کې خوشحالی تېرې کړي 1000 کاله نو هغه خوشحالي به د الله د 1 سکنډ په دیدار د مخلوق نه یېرې شي دومره خوند دی پکې د الله لیدو کې زمارونو نو حضرت موسی علیه السلام چې د الله خبرې واورېدې نو شوق یې پیدا شو چې خبرې دومره ښایسته دي الله تبه څومره ښکلې نو ربي ارني انظر الیک الله ما ته ځان وښایه درته ګورم یو نظر دې وینم الله
رب العالمین ورته څه وایي؟ وی لن ترانی، نه مې شي لیدلی، نشي لیدلی ته ما، طاقت نشته دلته، دا طاقت به در کوم خو وروسته به در کوم، دا به جنتیانو لم ورکوم خو وروسته به ورکوم. لن ترانی، نشي لیدلی ما. دی بیا وایي چې نه الله ما ته یو جلک ځان وښایه. الله ورته څه وایي؟ وی ښه ده داسې کومه، دی غر ته ځان ښیمه، که دا غر ټینګ شو نو ټیک ده ته به مې بیا ووینې، خو که غر ټینګ نه شو نو ته مې بیا نشي لیدلی. نو الله پاک فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا، چې غر ته الله یو جلک خپل دیدار ور وړاندې که نو غر ټوټې ټوټې شو، ټوکړې ټوکړې شو. علما بعضې لیکي وی دا په مکه مکرمه کې چې کوم غر د جبل نور وی دا د هغې غار یو ټوکړه ده چې روچته شو دلته پرېوته، دړې وړې شو، ټوکړې ټوکړې شو. موسی علیہ السلام بے ہوشه پریوته. ها الله غر ته څنګه ځان وخو، داسې نه چې پوره ځان یې خولی دی. غر ته چې کوم ځان الله وخو نو بیا هم په 70,000 پردو کې پټو، 70,000 پردې. حضرت موسی علیہ السلام بیا سترګو کې بل شان حالت و. تفسیر در منصور یو خبر لیکلی ده، زه به تاسو ته ووایم، داسې ډېره مضبوطه نه ده خو دې درته وایم. وایي د هغې اثر د موسی علیه السلام په مخ څنګه وشو. وایي چې چا به د موسی علیه السلام مخ ته کتل نو پرېوته او مړ کېده به، حالانکه موسی علیه السلام هغه جلک ولید چې الله غر ته کوم وخو. او حضرت موسی علیه السلام به ډېره موده مخ پټ ساته، د خپلې بیبي نه به یې مخ پټ ساته. دا یو اثرات پې وشو. وما قدر الله حق قدره، دا خدای مخلوق، دا الله کائنات. نور ته وګوره سپومې ته، د انسان ته وګوره څومره ښکلي شکل یې راکړی. یو مور او پلار نه پیدا دي، د یو رنګ یو شان، د بلبل شان، د یو خوی یو شان، د بلبل شان. یو مور ګېډه کې لتې والي دورونه، شکلونه کله یو شاني، کله شکلونه بدل، خوی نه خو خامخا بدل. یو نیک سړی یو بد سړی، یو نرم خوی یو بد خوی، یو نه مسلمان جوړ شي بل نه کافر جوړ شي، د یو عمر زیات د بل عمر کم. دا د الله نظام. قسم په خدای که د شکلونو کمې وسره او خیم دته ده چې په شکلونو یو شانم پیدا کولی شم. مرغو ته ګوره، ماشو ته ګوره، میګو ته ګوره، دا هم ښایي چې داسې هم کولی شم، او داسې هم کولی شم چې شکلونه جدا جدا پیدا کړم، او داسې هم کولی شم چې صرف لونه به وي او زوی به ني، او داسې هم کولی شم چې زامن به وي او لور به ني، او داسې هم کولی شم چې لونه به زیاتې زامن به کمي، او داسې هم کولی زامن به زیاتې لونه به کمي، او داسې هم کولی شم چې ډېر بچي ورکم او په یو ساعت یې والم، او داسې هم کولی شم چې یو بچی ورکم او د هغه نه وله بله نسل پیدا کړم. کولی شي الله که نه شي کولی؟ سوئی دا ویسے بیسا اتفاقی پیدا دی. اتفاقی بچیا چې اتفاقی پیدا کېدی د خپې چتم په اوږو کې پیدا نه شوې، دا لاسونه چتم په دې ملا کې پیدا نه شو، دا سترګې چتم په دې سټ کې پیدا نه شوې، دا غوږونه چتم په دا کونډو کې پیدا نه شو. الله غا ذات ته اتفاقی نشتا. غوا او میخ او ګډ او چیلې جامې نشي چولې، پرتوګ نشي چولې، د حیا د حفاظت دپاره ول خدای لکې پیدا کړې ده. انسان له د حیا ځای نه خدای کم ځای پیدا کړی دی، کم ځای پیدا کړی دی چې ستا حیا محفوظ وي لږه نه ډېر، او د وجود هغه اندامونه چې هغه ډېر زیات حساس دي، لکه هغه نری رګ سپینل کارډ، دا تاسو شارک چې ورته وایې دا ډېر حساس دی، د انسان ژوند دی پې هغې له څونه کلکې کلکې د ملا مهرې ورکړي دي په هډوکو کې دنه چې دته نقصان ونه رسي. او زړه او اینا دا د انسان هغه اندامونه دي، پړپوس چې ډېر نازک دي او ډېر قیمتي دي، هغې له د پختۍ غوندې غرونه ورکړي دي چې دا په پښتو کې بند دي چې دی له زور ورنشي. الله نظام ته ته نه ګورې، اتفاقي پیدا شو. دلته پوزه پیدا را، دلته سترګې پیدا دي، او دلته کې جبه پیدا ده، دلته دله پیدا کړل. ولې دلته پیدا کړل؟ دا ګیلاس راکړه لګونده د چې اوبه څکې، اوبه په ګیلاس کې چې ته کله اوبه څکې ګوره ورته د دې فایده درته ښیي. بس ګیلاس کې چې ته کله اوبه څکې دا قصې اوبه
والي نو داسې ځان ته ونیسي نو په دې سترګو راته پته ولګي چې لوښی خیرن دی او که دا پاک دی او اوبه خیرنې دي که اوبه پاکې دي. دقه سترګو سره ماته سترګو دلته فایده ده، په دې نورې فایدې هم شته، خو دلته غټه فایده دا ده چې ماته به دا لوښی ښکاره شي. نو چې لوښی خیرني نو دی ملکه نیازلي والا ماله پکې دغه راکړه خبره کو دا واله دا لوښی خیرن دی، اوبه خیرنې دي نورې راله راکړه. او چې پاکې وي که نه ګوره په سترګو پته ولګېده نو بیا زه داسې لګي روچتې کړم. نو چې روچتې کړم نو الله پوزه پیدا کړې ده، دا پوزه بېله لیباټري ده. دلته ما ته پته ولګي چې د اوبو کې څه بدبویي شته او که پکې نشته. اوبه په واحد په دنیا کې هغه شی دی چې نه خپل رنګ لري، نه خپل خوند لري، نه خپل بوی لري. بل رنګ قبلی ار یو چې پکې اچي، بل بوی قبلی ار بوی چې پکې اچي، بل خوند قبلی ار خوند چې پکې اچي. چې نږدې کې نو په پوزه ما ته پته ولګي ګوره چې دا بوی پکې شته که نشته. هلکه سپینې خو دي خو بوی دي پکې واله دا لرې کوه پاکې اوبه راواله. او که بوی پکې نه نو بیا په ژبه ورنږدې کړه نو په خوله کې ژبه کې بله لیباټري پرته ده، هلته ما ته پته ولګي چې خوږې دي که ترخې دي. نو که ترخې وي نو ټوک ټوک نارې کړم هلکه لرې که دا اوبه ترخې دي نه څکم نورې راواله، او که نه ترخې ني نو وردنې کړم. نو ګوره د انسان د وجود دپاره څو څیزونه دلته خدای کېښودل ورسم 3 څیزونه شو. په سترګو درته رنګ معلوم شي خیرن دی که نه، په پوزه بوی معلوم شي چې څښا بوی پکې شته که نشته، او په سکه د تېرېدو نه مخکې ژبه ده. په ژبه د تېرېدو نه مخکې ده چې ما ته هسې نه که دا ژبه نه وي نو بیا به ما ورلوډ او کېدي شي زهر پکې و بیا به مې څه کول په دې ژبه پته ولګي چې زهر پکې شته او که پکې نشته. خیرونو نو که دا خو ژبه د شاته وه نو ځان سره به د هر وخت ماشوم ګرځو بچې ته راشه زما په دې ژبې ته دا ګیلاس ونیسه لږ یو څه کمه چې خوږې دي که ترخې دي. او که سترګې دې په دا سټ کې وي نو ماشوم له به دې بیا ځان سره به دې بچې ګرځاو چې راشه بچې دا ګیلاس مې دې سټ ته ونیسه دې سترګو ته چې ورته وګورم چې سپینې دي او که شنې دي. او که پوزه دې په دا خېټه کې وه نو دا شرم به دې ډېر چې د بوی دپاره به ډېر وخت لمن اوچتول او پوزې ته به دې ګیلاس کړي دا به دې بل شرم وایه که نه. اوس د اتفاقي پیدا کېږي که الله پیدا کړي دي، الله پیدا کړي خالق الله دی. ته خو یو پوټینې غوندې دا ماشومان د دې کاغذ نه جز جوړ کړي جز مونږ چې واړو مونږ به د دې کاغذ نه جزونه جوړول او دیکه به م ورکړه او به بره لاړ او را پرېبوت. نو ته خو یو رکوټې جز بې لاسو نشې جوړولی، دا دونه کائنات هسې بې څه جوړ شو. یو پتنګ یو د 10 روپو د 20 روپو یو پتنګ دا خو ته بغیر کاریګره نشې جوړولی، دومره اسمانونه بې کاریګره جوړ شو. ځمکې ته وګوره او د اسمان ته وګوره، اسمان چې الله پیدا که الله وي بغیر عمد ترونها ستن پکې شته نشته، دومره لوی کائنات والا اسمان ستن نشته پکې. رنګ چې خدای ورکړی ده چې کوټه جوړه کړم چې رنګ ورکړم نو بیا واپسې کال کې رنګ ورکومه د الله دا رنګ نه زړېږي نه زړېږي. او بیا او څونه ښکلی دی چې دا باران وشي او د اسمان ته وګورئ او د الله د انور ته وګوره څومره په تیزۍ د انور روان دی، څومره سپیډ کې روان دی د انور، څومره په تیزۍ روان دی او د خپل ځای نه پوټې فرق نشي کولی، لږ غوندې معمولي هم نشي لقېدی. دا انسان الله پیدا که د مور په ګېډه کې. یو ځای کې مې بیان کوم په دې آیت مې بیان وکړ چې وإن کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب. الله وی که ستا په دې کې شکی چې زه به د قبر نه څنګه واپس ساتم نو دې ته سوچ کوه انا خلقناکم من تراب د خاورې نه مې پیدا کړم. نو چې تا زه د خاورې نه پیدا کولی شم نو واپس ته نه شم جمدی کولی. ثم من نطفة بیا د نطفې نه، ثم من علقة دا نطفې نه بیا د وینې ټوټه جوړه شي، ثم من مدغة بیا ته د غوښې ټوټه جوړه شي. 40 ورځې نبي علیه السلام فرمایي د وینې نطفه ده، بیا 40 ورځې بیا علقه، 40 ورځې نطفه ده، 40 ورځې علقه ده، 40 ورځې د غوښې ټوکړه ده، مخلقه و غیر مخلقه. نو بعضې ضایع شي او بعضې کې 120 دن شپږ شلې ورځې پس سا ور واچوي. نو چې شا پکې ور واچوي نو بیا د الله په نظام
د مور په ګېډه کې وي. لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. الله وی دام زما خوښه ده چې د مور په ګېډه کې 4 میاشتې ساتم، 15 ساتم، 6 ساتم، 9 ساتم، 8 ساتم، 9 ساتم، 10 ساتم. هلته ولا رب العالمین خپل رزق ورکوي، بندوبست یې ولا کړی دی. ثم نخرجکم طفلا، نو بیا د مور نه د ماشوم په شکل کې بار راوباسم. په څومره لوی تکنیک دا ماشوم پیدا کیږي پته راته شته، په څومره لوی انداز. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، ځوان دنه جوړ کم. ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الى ارذل العمر لکي لا یعلم بعد علم شیئا. څوک په ځوانۍ کې مړ شي، څوک بوډا شي. نو عقل خو چې بوډا شو تجربه زیاته شوه، نه چې بوډا شو بیا دماغ کار نه کوي، ګړې وړې وایي. دا آیت مې وی میں نبی علیہ السلام وی چې 40 خودی نطفه ده، 40 خودی علقه ده، او 40 خودی د غوښې ټوټه ده. او ما وی مې دقه د مور ګېډې ته یو پای پر رسېدلی دی، رحم هغې کې دننه پرده ده، فی ظلمات، په تیارو کې دننه تیاره. نو یو سړي بیا هغې د سوالو جواب کو، یو ډاکټر صاحب و، نو ما باندې سوال وکړ. ما ته وی دا تا چې کومې خبرې وکړې زمونږ د کتاب نه دی وکړی او که د خپل کتاب نه د دیني کتاب نه دی وکړی؟ ما یې دا ما د دیني کتاب نه وکړی. ګوره نبي علیه السلام داسې فرمایي. بیا ما سره وروستو ناستو، هغه وخت سره پتلونه چولې و، نه ږیره و نه برېت و. ما ته وی مولانا صاحب ما خدای نه منم، زه د خدای د وجود نه منکر، ما خدای نه منم. اگر چې ځان ته مسلمان وي په ځان مې څوک نه پیول، او خلکو سره باسونه به م کول چې خدای نشته. وی نن ستا په دې بیان ما الله ومنه، نن مې ومنه. نن کومې خبرې چې تا مونږ ته وکړې چې 1400 کاله مخکې رسول الله مبارک دا خبرې کړې دي، نو دا څیزونه مونږ نن په لیبارټرو معلومو، دا څیزونه مونږ په الټراساونډ معلومو، بعضې څیزونه مونږ په ایکس ری معلومو، او بعضې مونږ په اپریشنونه کوو په هغې معلومو، او بعضې په حیواناتو تجربې کوو په هغې معلومو. نو 1400 کاله مخکې خو نبي علیه السلام سره نه الټراساونډ مشین و، نه ورسره ایکس ری پلانټ و، نه لیبارټري وه ورسره، او نه په حیواناتو تجربې کړو، نه اپریشنونه کړي دي. او د دې هر څه نه خبر چې هر څه یې دقه ویلي چې دا مونږ په مشینونو کم معلومیږي دا چې هغه سره یو ذات داسې شته چې هغه ذات د دقه دننه حالاتو نه خبردار دی او هغه خبر کړی دی. غاټ پروفیسر دی، نوم یې درته اوس نه علم ځکه مې مخکې یو ټکې وی، دومره غټه ګیرې ده، نیم عمر په تبلیغ کې او نیم عمر خلک په کلینیکونو کې ګوري. الله ذات په ملا څوک نه مني. دقه ماشوم ته په یو پایپ د مور په ګېډه کې په یو پایپ باندې خوراک ور روان دی، او څنګه ور روان دی د مارونو دغه خوراک چې ورځي دا خو هسې مونږ ته وینه ښکاري، لیکن دې کې په لکونو نه په کروڑونو اجزا دي. هغه هلته خدای بیلی، هلته بیلی اډوکې د یو شي نه جوړېږي، اډوکې سرمن د بل شي نه جوړېږي، غوښه د بل شي نه جوړېږي، غوښې ته د نورو خوراکونو ضرورت دی. ګرده، اینه، په سر ویښته د دې ماشوم جوړېږي که نه جوړېږي؟ دا خو پرزې نه دي چې پراوا د غېږته په پیچکس ته کس کړه، یو پرزه یو ځای کې بل ځای کې بل ځای کې. دغه وینه کې دا ټول اجزا روان دي. سرمن چې د کوم شي نه جوړېږي سرمن له روان دي، غوښه چې د څه نه جوړېږي هلته روان دي، غوښه ته جوړېږي. اینه چې د کوم شي نه جوړېږي هغه اینې له روان دي، هلته تینه جوړېږي. نوکان چې د کوم شي نه جوړېږي هغه هلته روان دي، نوک ته جوړېږي. اډوکې د بل شي نه جوړېږي هغه روان دي، اډوکې له ځي. اډوکې کې دننه نلۍ دی، هغې له خپل شی روان دی. په سر یې ویښتې دی، هغې له خپل شی روان دی. او ویښتیا وایي هره پرزه په خپل ځای کې جوړېږي که بې ځایه جوړېږي. رګونو ته بیا وګوره، الله رګونو ته وګوره، رګونو نه علاوه وازګې ته وګوره، کولمو ته وګوره، سترګو ته وګوره، د سترګو تورو ته وګوره، سپینو ته وګوره، د رنګونو ته وګوره. دننه د الله نظام یو شیب د دې وینې نه جدا کېږي، یو شی ته جوړېږي. دا خشته ماشوم خدای پاک پیدا کی. رښتیا وایه د الله دې قدرتونو طاقتونو ته زموږ عقل کار کوي ورسېږي؟ نه. نو دقه ټکي له به راځو چې ما قدر الله حق قدره، دا الله چې څومره عظمت او شان دی، په هغه شان او عظمت مونږ الله نه دی پېژندلی.
نه دی پیژندلی رب العالمین. الله خو دلته کافر یادوي، د کافرو نه ګیله کوي، خو په حقیقت کې کافرو خو دومره نه دی پیژندلی چې شته که نشته، شریک ولا شته هغې هغه کوي. خو مونږ هم د خدای چې کوم قدرت دی په هغه قدرت سوچ نه دی کړی، په هغه قدرت مونږ د رب العالمین فکر نه دی کړی. دغه خشته ماشوم اکسیجن ورته روان دی، هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید ګیس کې کنورټ کېږي، دننه بدلېږي، اته واپس راوځي. دا خدای وجیبه نظام. نه میاشتې ماشوم دننه د مور ګېډه کې دی، نه جاړي نه خاندي نه متیازې کوي. چې د مور د ګېډې نه بار راووت نو بیا جړام شروع کړي، متیازې هم شروع کړي. که په نهه میاشتې کې پیدا شو، که په نهه نیمې په لسو کې چې تر څو روتي نه که موده پې واوړي اوم چې راوتي بار دی به جاړي نو د مدې متیازې کوي. عقل خدا وي چې نهونه پې موده ور واوړېده نو ځه دا متیازې خو دننه شروع کړي، ټیم یې پوره دی، دا جړا خو یې دننه شروع کړي که نه نه. او مخصوص ټمپریچر ورته خدای برابروي د ماشوم دپاره. که ډېره یخني پې راشي بیا مري، او چې ډېره ګرمي پې راشي بیا مري. هغه ټمپریچر خدای پوره کوي. اوړي کې په سخته ګرمۍ کې هم دا نشته چې زنانه ته اے سی ولګوه، ګورې دننه به په ماشوم ګرمي زیاته شي او مړ به شي. او په سخت ژمي کې هم دا نشته چې د ښځې ته هیټر ولګوه، ګورې ماشوم باندې به یخني زیاته شي، ګرمي به کمه شي، ماشوم به مړ شي. که سخته یخني واورې او ګلی دي او که اور په شکال دی، ماشوم له به هغه د مور ګېډې رحم ته خامخا الله د هغې مناسب ګرمي او یخني وررسوي. دا کار څوک کوي؟ جواب را کوي الله رب العالمین. دا الله ډېر لوی عظمت دی زمارونو. یو ساعت سره چې غواړي ټس دنیا به روانه کي، قیامت به راشي، اذا السماء انفطرت، دا به ختم شي، دریابونه به دې لوخړه شي، لوخړه ختم، دا غرونه به دې داسې شي کالعهن المنفوش، لکه وړی چې الوزي، دا به ختم شي. دا انوار او سپومې به ډکړې ډکړې به شي، دا ځمکه به ختمه شي، ټوټې ټوټې به شي. دا د الله پاک کړیږي پې نه الله. انما قولنا لامر اذا نقول له کن فیکون. الله وایي زما خبره چې زه یم شنو کېږي به، دوی مو پکې نه. دا د الله ډېر لوی قدرت دی. بله شپه خو بیا زلزله ولیده که نه؟ دا را روانې دي که نه؟ یوې 150 میل لاندې وه، بل ځل څومره لرې وه؟ 300 میل لاندې وه. یو ډقه یې ورکېس بني، یو چقه یې ورکېس بني، او که ستا دې زړه یو چق ورکه نو سهار به د شپې پاسې نو د شپې اوده کېږي نو اوده به یو ساعت چې را پاسې مړ به پروت وي. هی بابا خو نه پاسي، دې وړقه وه، ها وړقه وی بابا خو مې مړه دی، هلکه شبري داسې که نري شوي. خیرونو ګورې زمونږ د هر څه د الله په قبضه قدرت کې، او د الله ډېر لوی طاقت او قدرت دی. مونږ به الله په دې پېژنو. زمونږ عقل خو نور کار نه کوي. نبي علیه السلام مبارک چې به کله پېشمني پاسېدې ستورو اسمانونو ته به یې کتل او دې انوار ته نو څه به وې؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. دا انوار ورځ نیمه چې بدلېږي را بدلېږي، او دا انوار او سپومې او دا کائنات دا د عقلمندو دپاره د خدای د قدرت غټې غټې نښې دي. مونږ به په دقې پېژنو، په دې به پېژنو. نو کافرو ته الله یو ګیله کوي، وما قدر الله حق قدره. ای کافرانو تاسو د الله د خپل شان مطابق نه دی پېژندلی. تاسو خو به د مخلوق ګمان کوئ چې مخلوق ښځه غواړي نو خدای لم ښځه شته، مخلوق لونه غواړي نو خدای لم لونه شته، مخلوق بچي غواړي نو خدای لم بچي شته، مخلوق ناجوړه کېږي نو خدای هم ناجوړه کېږي، مخلوق فاني کېږي نو خدای هم فاني کېږي، مخلوق کله عاجزه شي نو خدای نه نه نه. والارض جميعا قبضته يوم القيامه. وایي د قیامت پر ورځ به ځمکه په دقه لاس کې نیولي. والسماوات مطویات بیمینه. او په دقه لاس کې به د اوه اسمانونه راغونډ کړي به سبحانه وتعالى عما يشركون. الله د هر عیب نه پاک دی. ګورې هېڅ عیب پکې نشته. الله د مخلوق په شان نه دی، نه ښځې ته محتاج، نه خواهش ته محتاج، نه بچي ته محتاج، نه دوی ته محتاج، نه انسان ته محتاج، نه خوب ته محتاج، نه ستړي کېږي، نه اوږې کېږي، نه پې لوږه راځي، او نه الله له خوب راځي، او نه چاته حاجت شته دی. سبحانه د هر عیب نه پاک. وتعالی عما یشرکون. دا مشرکان چې کوم څیزونه الله سره شریکوي دا خدای سره نه دي برابر. الله ډېر لوی دی.
نو مونږ د الله عظمت د الله عظمت په څنګه کوو مونږ به الله 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 اکبر به وایو مونږ به سبحان الله وایو مونږ به الحمدلله وایو مونږ به لا اله الا الله وایو مونږ به لا حول ولا قوة الا بالله وایو د الله د عظمت کلمات دي دا به وایې ښه دا ځان له مقرر کې لا اله الا الله چې د عبادت لایق به د الله د ذات نه بل څوک نشته عبادت به هغه ذات ته کې چې هغه دقه عظمت لري بل څوک دونه عظمت نه لري سبحان الله به وایې چې الله د هر عیب نه پاک دی الحمدلله به وایې چې څومره ښکلي صفتونه دي ټول د الله دي الله اکبر به وایې چې الله لوی دی لا حول ولا قوة الا بالله به وایې دا ټول خشته خشته الله علمان ښکلې ښکلې معنی لري لا اله الا الله وحده لا شریک له الله یو دی شریک نه لري له الملک بادشاہی اللہ لرا وله الحمد صفتونم دا اللہ دی وهو یحیی ویمیت جم دی کولم اللہ کئی مړه کولم اللہ کئی وهو على كل شیء قدیر پاسیز باندې طاقت لري نو دا الفاظ لږ د خپلو جماعتونو د علماو د امامانو نه لږ یاد کړئ ښه او لږه معنی هم ته یاده کړئ موږ صرف جومات ته بس مانځلی لاړ شو منډه تېبو د دې علماو نه موږ څه فایده وانغېسته جومات د تداسې ښکاري لکه سړی چې د شاتو لکه سړی چې د سرو مچو په کبین باندې ناست دی منډې ترلې ته وایي او جومات داسې سړي ته ښکاري لکه چې بس دا یو د بیګار ځای دی حاجي تاڼه ته خو هم ته منډه وې جبلي نو حاصل د خبرې دا دي زمارونو چې د علماو نه فایدې والے دا ما چې کوم تسبیحات درته وښول دا تسبیحات لږ زده کې تاسو له به انشاءالله ټولو له درځي او د دې په معنا د خپلو علماو نه ځان پوه کې او دا وایه چې الله پې خوشحاله شي قسم دې مونږ الله ډېر خفه کړی دی حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام 10 کاله خدمت کړی دی یو ځل حضور پاک او فرمایل وی یو ماشوم کوي چې زما خدمت وکړي ماشومان کور تم دننه دي کور سودا مودا یا څه ضروریات یې هغې له منډه وی د دې حضرت انس د مور نومو ام سلیم او د حضرت انس پلار چې کله وفات شو نو بیا دا ام سلیم ابو طلحه رضی الله عنه په نکاح واغشته نو ابو طلحه د حضرت انس پلندرو هغه ابو طلحه لاړو خپلې بیبي ته ووی ام سلیم ته وی ام سلیم نبی علیہ السلام د خدمت دپاره یو هوښیار ماشوم غواړي دا انس هوښیار دی نو که د خوښی نو پیغمبر علیه السلام ته ونه بخو چې د هغه خدمت وکړي هغه وی دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده نو دا انس یې راوسته او نبي علیه السلام له یې ورکړ وی دا الله رسوله دی بس ستا خدمت کوي نو د پیغمبر علیه السلام 10 کاله د خدمت وکړه کور کې دننه به ورسره و بار به ورسره و په سفرونو کې به ورسره و نو د نبی علیه السلام نه ډېرې خبرې یادې کړې دي ډېر لوی احادیث یو په هغې احادیثو کې دا حدیث دی چې نبی علیه السلام فرمایي ثلاث من کن فیه 3 صفتونه دي چې دا په چا کې رالل وجد حلاوة الایمان دکې به د ایمان خوږوالی راشي د ایمان خوږوالی به دې محسوس کړي اوس ایمان خو څه سیو نه دی چې هغې کې خوږوالی دی ګوړه نه ده کجوره نه ده خوږ شی نه دی د ایمان تعلق د انسان د روح سره دی د انسان د باطن سره دی آثار په ظاهر باندې پریوزي په بدن په لاسونو په خپو باندې خو ډایرکټ تعلق د ایمان د قلب د زړه او د باطن سره دی او د انسان د روح سره د ایمان تعلق دی نو لکه څنګه چې بدن په بعضې خوراکونو باندې خوشحالیږي او هغه خوراک د بدن دپاره خوږي خلک ورته خوږ شی وایي خوږ بعضې شی دغه ني ګوړه چیني پکې ني او خلک ورته خوږ وایي لکه اوبه د کوي لکه خوږې اوبه دي د دې کوي حالانکې نه پکې ګوړه شته نه پکې چیني شته خو بعضې اوبه ترخې وي مالګېجنې وي دې سره د هغې نه فرق راغی کوم شی چې د انسان په بدن ښه لګي او د انسان بدن ورته خوشحالېږي نو هغې ته مونږ خوږ وایو خوب لکه دا خوب د پیشمنی وخت کې ډېر خوږ لګي
نو خوب خو څوک په خوله کې نه منډي چې لکه دا د ګوړې په شان خوند دی او یا د کجورې په شان ته خوند دی. معنا دا چې ډېر لذیذ دی او د انسان وجود پې ډېر زیات خوشحالېږي. دقه رنګې نبي علیه السلام فرمایي دا 3 څیزونه دي، دا 3 څیزونه چې په چا کې رالل نو د ایمان به ورته خوږ ښکاري. خوږ څه معنا؟ دی به په ایمان خوشحاله وي. خوږ څه معنا؟ د ایمان هغه حلاوت. زمونږ بعضې علما ورته استلذاذ د طاعات وایي، دته به دا طاعت او تابعداري او دا نیکي داسې خشته ښکلې ښکاري لکه یو انسان ته چې مزېدار ده روجې میاشتې او الپه شکال میاشتې او د روجه ماتې وي او بشیر جان ته د شاتو او د نیمبو خشته مزېدار یو جام مخې ته کېښوده. بیا ته تپوس مه کوه د بشیر جان نه چې بشیر جانه موږ له به پکې یو ګوټ پرېږدی او که نه به پرېږدی. بیا تماشه کوه چې څه چل ورسره دی کوي. دا 3 صفتونه چې په چا کې وي نو دته به طاعات، عبادت، منځ، روجه او 10 حج دا به ورته داسې ښکاري لکه یو روجه ماتي وخت کې چې په اوړي کې روجهدار ته خشته شربت مزېدار ښکاري. دی به پې خوشحاله وي، دی به پې سکون محسوس کړي. هغه 3 څیزونه څه دي؟ لومبی دا دی من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې الله او رسول دته د ټول ما سوانا زیات محبوبي. مونږ د پیغمبر علیه السلام سیرت بیانو. څه دپاره بیانو؟ دې دپاره بیانو چې د حضور پاک عظمت مونږ ته معلوم شي، چې مونږ ته دا پته ولګي چې نبی علیه السلام صحابو سره څومره ښېګړې کړي دي او د پیغمبر علیه السلام امت باندې څومره احسانات دي او د پیغمبر علیه السلام د امت ته ښېګړې دپاره څونه تکلیفات برداشت کړي دي او څومره سفرونه یې کړي دي او څومره جهادونه یې کړي دي او څومره اخلاص او ښېګړې کړي دي امت سره. نو زمونږ به د پیغمبر علیه السلام سره مینه به پیدا شي. د دې سیرت مقصد ربیع الاول میاشت کې، په بله میاشت کې، په بله میاشت کې، په بله میاشت کې، خو عموما دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش میاشت ده. نو دې کې خلک د سیرت بیانو کې دې دپاره چې د پیدایش میاشت د خلکو ته د نبی علیه السلام مبارک شخصیت او د هغې ذات را حاضر شي، را مستحضر شي، په دې بنا بیان کوي. نو چې موږ ته پته ولګي چې د حضور پاک د نیکه څومره لوی شخصیت و، د نیکه پلار یې څومره لوی شخصیت و، والد محترم څنګه سړی و او دی په خپله چې د والدې محترم نه پیدا شو نو په کم کیفیت پیدا شوی دی. دې دپاره موږ بیانو، علما بیانوي چې د خلکو په زړه کې مینه محبت پیدا شي. بیبي آمنه د نبی علیه السلام مبارک مور بیبي وه او د والد محترم نوم یې عبدالله. یاد به تاسو ته انشاءالله که مور نوم یې آمنه ده، بنو زهره یو قبیله د هغې سره تعلق لري او د والد محترم نوم یې عبدالله دی او د نیکه نوم یې څه دی؟ عبدالمطلب او د نیکه د پلار نوم یې څه دی؟ هاشم. هاشم دی د نیکه د پلار نوم دی. په دې وجه پیغمبر علیه السلام او د هغه قوم ته بنو هاشم وایي. دا هاشم ډېر هوښیار سړی دی، په مختلفو علاقو وګرځېد او چکرې ووالې، غلاګانې به کېدې او ډاکې به کېدې، قافله به صحیح خپل ځای ته نه شوه رسېدې، خپل مقام ته قافله صحیح رسېدې نه شوه، نو لارې بندې شوې وې. نو هاشم لاړ او حالانکې دی الګ د پالکانه کې، نو د قومونو په منځ کې روابط پیدا کړل، دا سفارتي نظام د جوړ کړ. د به مثلا بل کلي ته ووې چې لکه ستاسو دا حد دی او زمونږ د کلي دا حد دی او د فلانکي د کلي دا حد دی. دې حدوداتو کې قافله لوټ شوه نو چې د کم کلي حد یې ابې ذمواري خپل علاقه ساتئ. بس دا لنډه خبره شوه. عمرزو تورنګزو دغه حد دی، پل مثلا پل نه دې خوا قافله لوټ شوه تورنګزوال به ذمواري، او که د پل نه هرې غاړه لوټ شوه نو عثمانزوال به ذمواري. د عثمانزو د رزړو فاصله مثلا مدرسه ده دارالعلوم نعمانیه، که دې خوا لوټ شوه عثمانزوال به ذمواري، که اخوا لوټ شوه رزړوال به ذمواري. دا یو مثال مې دله درک. دقه رنګې د قبایلي علاقې وې دې وګرځېدو، خلک خوشحاله شو، قافلو سفر شروع کړ، د شپې به هم تل، د ورځې به هم تل، ځکه هر چا به خپل علاقه څوکۍ کوله. دې مدینې منورې ته لاړ او ډېر مهمان نواز او ډېر انتهایي چې مدینې منورې ته لاړ نو هلته کې یو جنۍ خوښه شوه، د هغې جنۍ نوم سلما و.
هغه جنې سره واده وکړو، هغوی ډېر په خوشحالۍ او په فخر ولا دا جنې ورکړه. و اتفاق دا و چې واده وکړو، یو بچی ته پیدا شو، هغه بچی په دې سر کې سپین ویښتو پیدایشي، نو هغه له شیبه نوم کېښود او دا هاشم وفات شو. چې دا هاشم وفات شو، هغه سلما سره دا شیبه اوسېده. د مکې مکرمې یو کس تللی و مدینې منورې ته، نو هلته هلکانو دا واړه هلکان چې وغي غشي ویشتل، د غشو د ویشتو ټریننګ یې کو، نیزهبازۍ ټریننګونه به دې خلکو کول، لکه اوس په ټوپک باندې خلک شیش برابروي، نو په غشو شیش برابرو. دا شیبه د دې هاشم د پیغمبر علیه السلام د نیکه د پلار چې کوم زوی دی، دا د پیغمبر هم نیکه ګرځي. دا شیبه دی په دې ټولو هلکانو کې خشته خوبصورت و، لکه د پلار په شان د هاشم په شان ډېر خوبصورت و او ډېر جاذب نظر و چې چا به کتل نو بس د خلکو به خوښېده. نو ده چې به غشي ویشته، د نورو خلکو غشي به خطا کېده، د غشي به نه خطا کېده. یو غشي به ویشت، شیش به نښه به ویشته، بل غشي به واغشت، نښه به ویشته، بل غشي. نو دا د مکې دا هلک حیران دی چې دا خو ډېر ښایسته هلک دی او حسن یې داسې دی چې سړی وایي چې زما ورته کتلې، او قد و قامت باندې هم ډېر مزېدار دی، او ګوره دومره شیشناک دی چې یو غشي خطا نه دی. نو چې دې شیبه دا غشي وویشتل، نو بیا شعرونه شروع کړل. په هغه شعرونو کې وایي د قریشي ما او زه زما پلار کې و هاشم بهادر او زم د بهادرۍ چل زده کوم او زما غشي خطا نه ځي، او دا به وایي چې د قریشي. دا د قریشو د مکې سړي دا شعرونه واورېدل، ورنږدې شو، برخورداره ته قریشي؟ او وایي زه خو هم قریشي یم. دلته څه کې؟ وایي دا خو زما پلار و هاشم، او دلته کې او ته د هاشم زوی او دلته یې واده کړی دی. اوس چا سره؟ اوس مور سره. دوی چې لال کور ته ورسېده، نو د پیغمبر علیه السلام چې کوم خاندان هغوی ته وویل چې تاسو شرمېږئ نه، ښایسته ښکلې بچې ستاسو، خوبصورته جاذب نظر چې سړی وي ما ورته کتې، او د غشو د ویشتو زبردست مهارت لري، او شاعر شعر و شاعري کې ډېره ښایسته مزېداره. ستاسو نه مدینه کې مور سره پروت دی، مور سره به یې که پلار سره به یې؟ تاسو شرمېږئ نه؟ ډوډۍ وله نه شوی ورکولی. د قریشو یو بهادر هلک په مدینه کې اوسېږي مور سره؟ مور سره خو څوک نه اوسي، تره سره به اوسېږي، بل سره به اوسېږي، خو خپل قوم سره به اوسېږي. دا هلک ولې ضایع کوې؟ مطلب د دې هاشم ورور، مطلب چې دا خبرې واورېدې، هغه یې باس نوره مه ملامته کوه، بس دقه دې لاړه، خپل واره راولم. لاړ مدینې منورې ته، او مدینه منوره کې د هغه خپل لور هاشم خاندان دا غونډ کړو، او هغې ته وایي چې مونږ ته خلکو پیغور راکړه. دا خو ټیک ده چې مور یې دلته ده، خو دا هلک خو زمونږ وروره دی، دا خو د هاشم زوی دی، نسب خو پلار پسې ځي، مهرباني وکړې دا هلک راله راکړې. هغې ته هم خلکو مور ته وله خلکو ووایي چې ته خفه کېږه ما، تا نه دا بچې به ضایع شي. او دې هلک کې کمالات دي، کمالات. دا هوښیار دی، قابل دی، خشته دی، صحت ناروغ دی، غشو ویشتو کې مهارت لري. دې ته رلی ورکړه چې بویې دي. دې ځان سره په اوښ سور کړو، مکې مکرمې ته یې راوست. چې څنګه یې راوسته، نو خلکو وی مطلب مرایې راوستی دی، چاته خو پته نه لګېده چې دا هغه هلک دی. نو دې شیبه ته عبدالمطلب د مطلب مرایې په دې نوم دې مشهور شو. عبدالمطلب، مطلب یې ترو، د مطلب مرایې هغه خپل نوم شیبه د خلکو هیر شو، او په عبدالمطلب باندې مشهور شو. الله ورسره عزت ورکړه. ګوره د حضور پاک د پیدایش د مخکې د هغې عزت ته ګوره، د هاشم عزت ته وګوره، دنیا کې مشهور. او د عبدالمطلب یتیم عزت ته ګوره، یتیم و یتیم، پلار یې مړ دی، د هغې عزت ته ګوره. خوب یې ولیده، مکه کې اوبه ډېرې زیاتې نایابې وې، یو څو کویان پکې و، هغې کې مالګېجنې اوبه وې، خلکو به یې خودې، مالګې به یې تېستلې، او هغه اوبه به یې استعمالولې، نور اوبه پکې نه وې. د زمزم کوی بند شوی و، مکمل بند. دا یو لویه اوږده واقعه ده، ما بل ځای کې کړې ده. جرهم قبیله چې تله، جګړه پکې وشوه، زمزم یې بلکل بند کړه. د خوب ولیده، چا ورته ویې دلته کې زمزم کوی دی، هغه کولاو کا کم ځای دی، په خوب کې ورته ځای وښاو. خیر قصه اوږده ده، پوره درته نه کوم، ما مخکې کړې م ده. د ځان سره کوداله راواغېسته، سسکور او سامان، او دا ځای که نه و. خلک دا پاگل دی، لیونی دی. دلته کوي کم دی، شاړه ځمکه که نه،
او دا خو غري دا علاقه ده دلته کوي خو په سلګونو سوونو ګزونو کې موبه نشته دا ته څه کوې هغه وی بس ما ته خوب یو ځل نه دوه ځله نه څو ځله خوب مې ولیده ازه کنو یو کاڼی پکې راووته خو چې کاڼی څنګه او لاندې نه ته اوبه راخوټ کېدل شروع شو اوبه را پیدا شو د زمزم چینه هغه غیبه هغه خدای باس خلکو فیصله وکړه ویره د اختیار به د دې او د دې سره سره د بیت الله مجاوری او د بیت الله خدمت دم د تو سپارلی شو او د دې سره د حاجانو خدمت هم ورته سپارلی شو په مکه کې زلنده ستورې شو زلنده ستورې زامن والا خدای ورکول شروع کړل نو د یو منښته وکړه وی الله که ماله دې لس بچي راکړل نو یو بچی به ستا په نوم حلالو ذبحه کوم به دا یو رواج لس زامن والا خدای ورکړل د مختلفو ښځو نه چې لس زامن یې کله پیدا شو د به دې کې اوس یو حلالو نو چا به وی دا دې حلال کو دا خلکو وی خدای اوس دې کې څوک نو قرآن دازي یې وکړه نو قرآن دازي پکې د عبدالله په سر وروخت د نبی علیہ السلام د والد محترم نو دیم خشتو دیم ښکلی او دې د پلار د مور نه یو و نور وړه د مور نه به څوک دو څوک به درې دې یو نو خویندې رالې او پخپو کې پلار ته په لوغړېدو شوې ای بابا دمونږ دا ضرور ذبحه کوه بل حلال کا خلکو ته عبدالمطلب داسې وکړه چې دا هلک زمونږ هم نه لکېږي او چې قوره به یې چوله د عبدالله په سر به راوته دې زمونږ هم نه لکېږي د په دې یو اوښ حلال کا وی نه داسې خو نه کوم یو اوښ یو طرف ته که عبدالله بل خوا که بیا د عبدالله په سر راووته بیا دوه اوښان کل بیا پې قوره وواله پچا بیا د عبدالله په سر راووته یو یې زیاته لس شو اوښان بیا چې پچا والا بیا د عبدالله په سر ووته بیا اوښان شل کړل بیا چې پچا والا بیا د عبدالله په سر ووته لس بیا زیاتول اوښان سلو ته ورسېدل چې سلو ته ورسېدل نو یو خوا سل اوښان بل خوا عبدالله نو چې پچا والا نو په سل اوښان وخته هغه سل اوښان یې لال کړل عبدالله خدای بچ کړ نو یو مقام کې نبی علیہ السلام ولاړ دی نو یو باندیسي سړی و هغه پیغمبر علیہ السلام له آواز ورکړ وی ابن الذبیحین د دوو هغې کسانو بچیه چې هغوی د خدای په نوم د حلالېدو قرباني شوې ده ستا پلاران هغه دي چې د خدای په نوم د هغوی د حلالېدو منښته شوې ده نو حضور پاک ډېر زیات مسکې شو او په دې خبره ډېر زیات خوشحاله شو وایي واقعي دا خبره ټیک ده زه د هغې دوو بچی یم یو نیکه مې حضرت اسماعیل علیه السلام و هغه ابراهیم علیه السلام منښته کړې وه چې زه به حلالوم نو خدای بچ کو د هغه په د جنت ګډ حلال شو او بل پلار مې عبدالله چې د ما نیکه منښته کړې وه او قره د ده په سر راختلې وه خدای بچ کو او سلو خان د هغه په سر کې حلال شو نو واقعي زه د هغې دوو کسو بچی یم چې د خدای په نوم د هغې د حلالولو نظر او منښته شوې ده په دې به فخر کو نبي علیه السلام هغې عبدالله په لاره تېرېږي یو جینۍ وه یو بدکاره خو نه وه خیر خو د عبدالله ولیده نو ده ته یې وی ودرېږه عبدالله وی داسې وکړه چې ما سره واده وکړه نکاح را سره وکړه هغې ده ورته وی چې د نکاح خو دا طریقه نه ده خو به زه خپل رشته دارانو سره پلار سره ټولو سره صلاح به کوم وی ښه چې نکاح نه کوې نو بیا ما سره رانږدې شه هغه وی د شریف قوم سړی زناکاری نه کوي او دا حقیقت دی نه عبدالمطلب نه عبدالله نه هاشم دوی بدکاری نه خدای ساتلی دي د شریف قوم سړی پردی لور خور ته د خپلې لور خور په نظر ګوري ښه خفه کېږه مه دې ته لاړ چې لاړو نو د بیبي آمنې رضی الله تعالی عنها سره د هغه د نکاح شوه دا به قانونو چې سړی به د ښځې سره نکاح شو د جاهلیت رواجو نو څو شپې به د ښځې په کور کې د خواښې کره دیرو بیا به رالل خپل کور ته نو دې ورسره سوړه دې دیره شو نو چې واپس راته نو هغه جینۍ ورته په لاره کې ولاړه وه د عبدالله ته او عبدالله د 19 کالو هلک دی ښایسته دی ښکلی دی جینۍ ورته ولاړه وه نو عبدالله ورته وایي ګوره تا ته ما نه وایي چې ما ته مه ودرېږه د نکاح خبرې را سره مه کوه او د بدعملۍ خبرې را سره مه کوه هغه جینۍ ورته څه وایي وایي عبدالله اوس مې نه پکار زه خپل کار کوه
دی ورته ودرېد ویله دې خبرې څه مطلب وی ته چې وختي په دې لاره تلې نو چې ستا په تندي کې ما کومه رڼا لیدله اده نامنې راښکلې دا هغه رڼا در کې اوس نشته د سیرت علماو لیکلي چې دا جینۍ کاهنه وه دا پوهېده بیا د عبدالله په یو تجارتي سفر کې شام ته روان شو او مدینه منوره کې وفات شو او سیبه بیبي آمنه د هغه د امید کې پاتې شوې وه نو د خاوند د وفات نه پس یعنی د عبدالله د وفات نه پس رب العالمین بیبي آمنې له محمد مصطفی ورکړ صلی الله علیه وسلم بیبي آمنه وی د کومو ښځو چې د حمل په وخت کې په ګېډه ماشومي کم تکلیفي وی قسم دې کوم هغه تکلیف محسوسه وه او د پیدایش په وخت کې اتفاق ده چې زمونږ په کور کې تیل نو ډیوه نه وه لیکن د پیدایش سره چې ما کومه رڼا ولیدله چې دنیا ورته روښانه شوه دې میاشت کې دې ربیع الاول کې د دواړو جهانو مبارک سردار دنیا ته تشریف راوړی دی مشهور خو 12 د ربیع الاول دی چې په 12 تاریخ دنیا ته تشریف راوړی دی خو علماو چې کوم تحقیق کړی دی څوک اتم یادوي څوک نهم یادوي خو راجح دا دی مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې نهم تاریخ لیکلی دی مې زه به معلومات وکړم چې بیا د څه شپې ختلې ده خو داسې صحیح معلومات ماته ونه شو تاسو کې چاته پته شته چې څه شپه ختلې ده خالی پر ورځ یکم ربیع الاول نو که دا خالی پر ورځ باندې یکم ربیع الاول نو سبا له اتم دی نو د اتوار پر ورځ نهم ربیع الاول راځي بشریان داسې وي نو ما معلومات واخیستل خو صحیح معلومات ما ته چا رانکلی شو دې میاشتې نهم تاریخ باندې بنا بر قول راجحه رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړه صحبه د هغې نه پس ماشوموالې څه خپلې مور سره تېر کړل او سی بیبي آمنې سره تېر کړل بیبي حلیمې سره په طایف کې په بنو سعد کې تېر کړل د هغې نه پس په مکه مکرمه کې په ډېر خشته نوم به یادېده خلکو ورته امین وي امانتګر خلکو به ورته صادق وي رښتونې به یې ورته وي او نوجواني یې ډېره د عزت او د احترام تېره کړه ځوانۍ کې به خلکو قدر کو عزت او احترام به کو او په 40 کال ورته خدای پاک نبوت او پیغمبري ورکړه زما ورونو ما راته مخکې وي چې د پیغمبر مبارک د پیغمبرۍ چاله خدای پیغمبري ورکوي هغه چاله الله پیغمبري ورکوي الله یعلم حیث یجعل رسالته یو زمیدار هغه ځای کې تخم کری چې د ته پته چې دا ځمکه دا تخم زرغونی او که دې زمیدار ته پته ولګېدل چې په دې ځمکه کې دا تخم غورځوم دا تخم رانه خوري دا رانه ختمی نو زمیدار بیا تخم په هغه ځمکه نه ضایع کوي ځمکه خشتۍ خوږی او دې ورته ښه برابرم کي ویړی راواړی ولا نورم ولا ورکي او خیمه دې داره کي اوارم کي هغې نه پس پکې تخم کوي چې دا تخم پکې را زرغون شي یو زمیدار د تخم د پاره په ځمکه دا محنت کوي څه دې خیال دی د پیغمبرۍ تخم چې رب العالمین په یو انسان کې غورځوي نو هغه انسان به څنګه انسان وي ابه داسې وي چې هغه تخم غیب نه کي تخم راوټوکوي حضور پاک له خدای پاک الله یعلم حیث یجعل رسالته الله په دې پوهېږي هغه ځای الله ته معلوم دی چې کوم ځای کې د پیغمبرۍ تخم اچي د پیغمبرۍ بوټي کوم ځای کې نال کوي هغه ځای رب العالمین ته معلوم دی نو الله پاک او بیا دا کومه پیغمبري وه عامه پیغمبري نه وه دا هغه نبوتو چې د ټولو پیغمبرانو سردار والا نبوت امام الانبیاء والمرسلین دا پیغمبري به هغه چاته ملاویږي چې دی به د ټولو پیغمبرانو د رسولانو سردار وي دا نبوت به هغه چاته ملاویږي چې قیامت پر ورځ نبی علیہ السلام فرمایي الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت ټول پیغمبران آدم علیہ السلام نواله تر د عیسی علیہ السلام پورې وی دا ټول به د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړ وي من غیر فخر یا ولا فخره زه ګورې وي کبر نه کوم خدای یو حقیقت درته وایم ټول بر انا سید ولد آدم من غیر فخر د ټول بنی آدم سردار زیما چې خلق
ستړي شي او خلک د سفارش نه انکار وکړي، وی د قیامت پر ورځ د الله په دربار کې مقام محمود کې به بیا زه د شفاعت بکوم او یوازې د خپل امت نه د ټول انسانیت د ټول پیریانو انسانانو د حساب کتاب دپاره به بیا زه ودرېږم په میدان کې چې خلق مایوسه شي. نو زه به هغه ځای کې ولاړ یم. نبي علیه السلام فرمایي چې خلق د سفارش نه انکار وکړي، وی زه به هغه وخت کې شفیع یم او سفارش به کوم، او چې په خلکو کم وخت کې هیبت راشي نو هغه وخت به زه الله ته ولاړ یم او زه به د مخلوق سفارش به کوم. داسې ذات او داسې پیغمبری الله هغه ذات لورکوي. نبی علیه السلام فرمایي وی زه د آدم علیه السلام نه واخله د بنو هاشم پورې پشت در پشت زما انتخاب الله کړی دی، پشت در پشت. لکه یو سړی وي په کجورو کې یو کجوره اعلی ګوري نو لږه لږه لړکۍ نو یو شل پکې ځان لکي، هغه شل بیا لټۍ لس پکې ځان لکي، هغه لس لټۍ پنځه پکې ځان لکي، پنځه لټۍ درې پکې جدا کی، درې لټۍ دو پکې جدا کی، دو لټۍ نو یو پکې جدا کی. وی په دغه طریقه رب العالمین د آدم علیه السلام په اولاد کې زه منتخب کړم نبوت دپاره. انا خاتم النبیین، د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر باس، او زما امت د ټولو امتونو اخیری امت، نه زما د امت نه پس بل امت براشي، نه ما نه پس بل پیغمبر راشي. دې میاشت کې رب العالمین هغه خپل پیغمبر پیدا کړ. د سیرت مقصد څه شو؟ اوس به د نبی علیه السلام سره بینه پیدا شي، محبت به پیدا شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درې صفتونه چې چا کې وي، درې وجد حلاوت الایمان، د ایمان په خوند به پیشي، د ایمان خوږوالی دته به دا عبادتونه خواږه لګي. خواږه لومبی څه دی؟ ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، الله او رسول به د ټول هر چا نه زیات محبوب ښکاري. واقعي د ټولو نه زیاته مینه په مخلوق کې الله سره پک، د ټولو نه زیاته مینه مخلوق له چا سره پکار ده؟ الله سره. ځکه زمونږ جون الله را کړی، زمونږ مال الله را کړی دی، روغ صحت الله را کړی دی، مونږ له بچي الله را کړی دی، مونږ له ښکلې شکل سترګې پوزه الله را کړی دی، مونږ له انسانیت الله را کړی دی، مونږ له مسلمانی الله را کړی دی، مونږ له قرآن الله را کړی دی، او مونږ یې ښکلې مزیدار په خشته شکل احسن تقویم کې الله پیدا کړي یو. نو چې دونه احسانات مونږ سره الله کړي دي، قسم دی که مونږ د خدای دی یو پوټیني مونږ ورته پوټیني وایو، ځکه د خدای نعمتونه څه غټ څه واړو. نو د خدای هر نعمت وی عظیم نعمت دی، د یو رکوټې نعمت شکریه مونږ نشو ادا کولی، قطن نشو ادا کولی. ورکوټې نعمت خو څه کې معمولی سترګه خو نعمت دی، خو د سترګې کې د لږ معمولی دل پیدا شو، معمولی تکلیف و، څومره پیسې په ډاکټرانو لګې، په غوږ کې د معمولی تکلیف پیدا شو، څومره پیسې په داروګانو لګې. نو که غوږ دې خراب شو، غوږ سترګه دې خرابه شو، څومره پیسې به پې ورکې، ګرده دې خرابه شوه، زړه دې خراب شو، اینه دې خرابه شوه، څومره کروڑونه روپۍ پې بیا موږ لګاو. دا د خدای نعمتونه دي. نو چې دومره الله موږ سره احسانات کړي دي، د هغې په مقابله کې به موږ د خپل رب سره مینه محبت پساتو. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام یو مثال دله درکوم. حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل ګډې چیلې سره ولې، یو خشته هلک و مزیدار ښکلی خوبصورته خوشوازه، هغه هلک راغی او د الله صفت یې شروع کړ، په ډېر خشته واضح د الله صفت شروع کړ، سبحان ذی الملک والملکوت. د دې بادشاه او د هغې بادشاه د ټولو مالک ذات له زه تسبیح ویم د رب نه پاک. سبحان ذی العزة والعظمة والهیبة والقدرة والکبریاء والجبروت. الله صفت یې شروع کړ. چې د الله صفت یې شروع کړ نو سیبه ابراهیم علیه السلام له خوند ورکړ، نو ورنږدې شو چې سړی مسلمان یې که نه، دله به خوند ورکوي، ورنږدې شو. برخورداره زما د الله صفت خو دې ډېر مزیدار خشته ونه که، یو ځل بیا راته نه وې بابا وبکم درته خو څه به راکې، وی دا نیمې ګډې چیلې ستا شو، ځه ما دا الله د نوم نه قربان یو ځل راته وکړه، او ته بیا خشته اواز سره لګیا دی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة. بیا ورته ابراهیم علیه السلام وی بچې یو ځل بیا ووایه، بابا هغه ګډې چیلې خو دې م راته وبخلې، نور به راله څه راکې؟ وی دا ګډې چیلې به سرولم غواړي که نه، شپونکې به دې شم، خو ما ته زما د الله صفت یو ځل بیا په دې ښکلی دې ته مینه وایي. مونږ هم خدای سره مینه کوو، څه مینه مونږ وکړه، رښتیا ووایه،
هلته بانګ ویل کېږي او دلته تا ته په موبایل باندې رنګ راشي هلته هغې رنګ پسې منډې وي. داسې ده که نه ده؟ خدای سره مینه ده خو الله نوم واغشتلی شو. الله اکبر، دا خدای عظمت بیانېږي، دا خدای لویي، الله ډېر لوی دی. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. د پیغمبر نوم تاسو اوس به پته ولګي چې ستا اشنا سره مینه ده او که خدای رسول سره دې مینه ده. نو که تا موبایل وخت کې فورا بند کړ یا هغه سړي ته جواب ورکړه چې مهرباني وکړه بانګ ویلې کېږي وروسته ما سره خبرې وکړه، نو بیا به دې مینه د خدای د نوم سره یي. که نه هغه ملګري خفه کېږي جي، اوس هغه به خفه شي. هغه خبره ضروري ده جي، ضروري خبره ده. نو پته ولګېده چې خبره ضروري وه، خدای او رسول ضروري نو که نه. هلته اقامت شروع شي، دلته تلاوت شروع شي، په مانځه کې اقامت شروع شي، تاله رنګ راشي، ذرا هغلته لاړ شي. څونه موږ سادهګان یو، څومره سادهګان. تکبیر تحریمه فوت شو. تکبیر تحریمه څومره لوی ثواب لري، افوت شو. د الله د نوم بې احترامي دې وکړه، عزت ته ولا ونه کړه، هلته لاړې ملګري سره دې خبرې شروع کړې. دلته امام صاحب تلاوت شروع کړه، تلاوت د خدای کلام دی، هغه د خدای خبرې پاتې شوې، ملګري ضروري دی. قسم په خدای ملګري څه کوې چې د دنیا ټول مخلوق یو ځای کا، د خدای د نوم مقابله په عظمت کې په عزت کې نشي کولی. هوښیار سړی هغې ته وایي ملګري به نه خفه کوم، خیر دی، بد اخلاقي به نه کوم، بھائی جان خفه نشي، مانځه نه پس به زه درته ټلیفون وکړم. اقامت شروع شو. بھائی جان چې خفه نشي بانګ یې شروع کړو، زه به درته خیر دی ټلیفون وکړم. بانګ یې شروع کړو، د بانګ جواب ورکړه، اقامت جواب ورکړه، مانځه کې شریک شه. الله مخکې د مخلوق رسته دی چې کله فارغ شي ښه سنت وکړه او د مانځه نه پس خپل ښه تسبیحات او آیت الکرسي دې ووایه، هغې نه پس ځان له شو په موبایل کې بیا څه خوښۍ کوه. خپل انداز وپېژنه، انداز. الله د هر چا نه مخکې دی، الله د خدای ذات دی، الله د پلار نه او د رور نه او د ښځې نه او د بچو نه زیات محبوب. دقه رنګې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نو ابراهیم علیه السلام دغه شخصیت دی. هغه هلک ورته وایي بابا ګړې چرې دی مبارک نه مې دي پکار، زه انسان نیم د الله فرشته یم، زیره ولېږلم چې زما دا خلیل وګوره چې د ده په زړه کې زما څونه مینه پرته ده، څونه محبت پروت دی. دقه تا سره هم دي، د هغې موبایل والا په زړه کې ور واچوي چې شا به وکړه ورته رنګه، ړونو کې اچول څوک کوي؟ الله. الله وتعالی کې واچي چې وکړنګ زه ګورم دا بنده چې دې زما نوم ته غوږېږدي که ستا دا رنګ اوچتوي. اخو پیغمبرونو فرشتې ورسره خبرې کولې، مونږ خو امتیان یو، بندګان یو، نو مونږ سره فرشتې خبرې نه کوي. نو چې ته هغه سره د خبرې شروع کړئ، الله به خپلو فرشتو ته څه وایي؟ اخو بنده زه دې پرېښودمه، بنده زه ده سره څه کومه؟ ای بنده ما د سره څه کړي دي، څونه ښکلی شکل او روغ صحت مې در کړی دی، بچي دې در کړي، نو زه دې پرېښوم او اشنا سره دې خبرې شروع کړئ. زما اقامت دې پرېښودما نوم او اشنا سره دې خبرې شروع کړئ. یو ښځه په لاره روانه او بچي ورسره غېږ کې، ماشوم بچی چې ماشوم بچی دی ورسره غېږ کې په ځنګل کې روانه ده، یو شر مخ پې یو هیبت سره چغه واله چې چغې څنګه وواله، دا غریب ویرېده، بچی دې لاندې پرېوته، منډه شر مخ راغی او خوله کې هغه اورنۍ ولید، ماشومه منډه کړه، شر مخ وتښتو، دې چغې کړې الله ته، یا الله. د تکلیف وخت کې خو به موږ ما درته بار بار وي چا ته چغه وو؟ الله ته چغې کړې، یا الله. مصیبت چې راشي الله ته چغه وه، قسم دی الله به دې پکارېږي، بل څوک دې نه پکارېږي. مو وایي موږ نه الله خفه دی، پیسه لاړه تاوانه مو که نه ګورې په دې الله نه خفه کېږي. پیسې خو به راځي موضي به هم، پیسې کموالی د خدای خفګان نه دی، د خدای خفګان په دې راځي چې موږ نیکي ونه کړو. الله په دې خفه کېږي چې موږ ګناه وکړو، الله په دې خبره خفه کېږي چې موږ خدای ته او د خدای دین ته شا کړو. پیسې کمې شوې الله خفه دی؟ نه په دې نه خفه کېږي. ځمکه کمه شوه په دې خفه دی؟ نه په دې نه خفه کېږي. موټر سایکل وجنګېد په دې خفه دی؟ نه په دې نه خفه کېږي. په څه خفه کېږي؟ چې موږ ګناه وکړو. په څه خوشحالېږي؟ چې د ګناه نه ځان وساتو. په څه خفه کېږي؟ چې موږ نیکي نه کوو. په څه خوشحالېږي؟ چې موږ نیکي وکړو. په دې الله خوشحالېږي. صاحب من دې ښځې الله ته چغې کړې، یا خدایا زما مخکې به زما بچې شرمخ چیر پار کوي، څه وکړم؟
یو شاه سوار راغی په یو اصاروي باندې اس باندې او په دې زمري باندې یو هیبتناکه چغه واله او چې څنګه په چغه واله زمري ماشوم وغورځاو او تښتېد. شرم اخلاق هغه سړی هغه ماشوم راوچت کړ دې ښځې یې راوړو ترور یا خورې دا ماشوم دی واله او ښځه څونه خوشحاله ته څوک یې خدای سره خو کا د زمري د خولې د دې نوړی راوویسته او ماله دې راکړه څوک یې ته وی د الله فرشته ما انسان نیم اوم اسمان نه رالم چې تا وی الله نو زه هلته وما عرض سره خوا کې وم او اسمان نه پورته وما الله وی یو کس زما د دغې بندګۍ مدد له لاړ شي دله راورسېدم مدد له راورسېدم او دا ولې دله رالمه دا ځکه چې الله وی چې دې بندګۍ یو ځل ډوډۍ خوړه نوړی اوچته کړې وه خولې ته یې اوړې وه او دې کې یو سوالګري اواز وکړو خیر راوړی د خدای په نوم د الله نوم خیر راوړی د خدای په نوم دې ښځې ویله ما د الله نوم یې ماته واخېسته بل څه خو شته نه الله دا یو نوړی ده نو خولې نه یې واپس راوویسته او سوالګري له یې ورکړه زما د نوم احترام یې کړی دی او خولې نه یې نوړی ایستې د سوالګري له یې ورکړې ده نن بدل خلاصوم د شر مخ د خولې نه نوړی او باسم ولې واپس ورکړو الله د خپل نوم عزت نه پرېږدي نه پرېږدي نه پرېږدي بدل نه پرېږدي دنیا کې م ورکوي اخرت کې م ورکوي الله ما ته وایي بدل ورکوه نو په خپله به څنګه الله بدل پرېږدي او ښه بدل به ورکوي نو د الله د نوم احترام الله سره مینه دا خو اول نمبر شی شو چې مونږ به خدای سره مینه کوو مونږ خدای سره مینه ونه کړه الله سره مینه به کوو او دویم نمبر مینه به چا سره کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د سیرت مقصد هم دا دی د حضور پاک سره مینه څه ده چې د هغه تابعداري وکړو چې په کوم شي خفه کېږو هغې نه ځان وساتو چې په کوم شي خوشحالېږي چې هغې ته سینه ور مخکې بس دا د پیغمبر علیه السلام مینه محبت دی که یو سړی بار بار وایي چې زما د نبي اسلام سره مینه ده محبت دی مینه ده محبت دی خو زما رونو تابعداري د نبي علیه السلام نه کوي د هغه سنتو ته د عزت په نظر نه ګوري د هغه کردار ته د عزت په نظر نه ګوري رښتیا ووایه دا سړی په دې مینه کې رښتونی دی که دروغجن دی دروغجن دی لیلا و مجنون مجنون نوم قیس و قیس د مجنون نوم قیس و قیس لیلا تکه توره وه خدای ورسره لګولې نو پیشقون نو دی به راته نو د دې لیلا د کوڅو دا دیوالونه به یې ښکلول دا به یې چپول مینه دې ته وایي زمونږ جومات بدي شي د خدای کور څنګه مینه شو خدای سره زمونږ عالم بدي شي د څنګه مینه ده د عالم خو تا ته د خدای او د رسول خبرې کوي زمونږ حافظ بدي شي د څنګه ستا د خدای سره مینه ده د زړه کې خو د خدای قرآن پروت دی ننوي دی دا چل کوي دا چل کوي نو کوي به ستا ورسره څه دي خدای پیشه او دی پیشه تا ته خو سمه لار ښیي که نه تا ته خو قرآن اوري که نه تا ته خو دین ښیي که نه تا ته خو قرآن ښیي که نه تا ته خو د پیغمبر سنت ښیي که نه دا خو خدای سره کم نه مینه شوه سپي به یې ښکلول د لیلا د کوڅې لقد امر علی الدیار دیار لیلا وی د لیلا په کوڅو تېرېدمه اقبل ذا الجدار و ذا الجدار نو کله به مې دا دیوال ښکلو کله به مې دا ښکلل دیوالونه وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وی په دې کوڅو دیوالونو عاشق نه یم ډېر هلله نه دي شلولې وړهله هغه دیوالونو کې دننه چې څوک ناست وي هغې شلولې دي دې ته مینه محبت وایي صاحب من مجنون راغی او د لیلا د کلي ته مخامخ په ځنګل کې کېناسته چې ځکه دا لیلا چې ته بار راووته او چې د څادر پلو مې وله ولیده یعنې که نور څه دي دا کلي خو به ولوینم او د ده داسې عجیبه مینه وه هر وخت به په دې غم اخته نو پلار بوته بیت الله شریف ته وی ته راځه بچې ټوله ورځ جاړې چغې منډې ترړې د دنیا کار د ډوډۍ اوبه نشته په کوڅو کې ته راځه بیت الله ته یې بوته نو د بیت الله په غلاف کې ور دننه کو وی بچې زه یو سوال کوم ته به پې امین وی
بابا وایا وی شابه وایا اللهم ارحنی من لیلا وحبها خدایا ما د لیلا او داغه د مینې نه وساتې الله د لیلا او داغه د مینې نه مې دمکه دې سوی اللهم من علی بلیلا وحبها خدایا د لیلا او داغه د مینې احسان را باندې وکا خبره خو لاوړې شو پلار په الترا کې خو دې بشیر جان خدای دې خکا په شروع یې وکړه دا خرج بشیر جان کې دا لوبه نشته پته هم نه لګي خو منتخص علی اخکاری راکې خو دې بیت الله تا خدای به خو بس کم زین در پیاده می راوسته چې ته بدل سوالو کې چې دا غي بلا نه خدای خلاص کی او ته الته دل دا سوالونه کې چې خدای نور به نه زیاته کا خدای احسان را باندې وکا په دې امتحان نور زیاته شي نو پلار پر راکې خو دې نو دې او دو شعر وې یا رب لا تسلبني حبها ابدا یا رب لا تسلبني حبها ابدا يرحم الله عبدا قال آمینا خدایا چې د لیلا مینه مانه چت لرنکه یا خدایا چت مینه لرنکه او یا خدایا زما په دې امین چې څوک په دې دوا چې څوک امین وای خدای پاغم رحم وکي مطلب دا چې بابا زما په دې دوا امین وای چې خدای د باندې رحم وکي پتا به خدای رحم وکي زما د مظلوم په دې امین په دعا امین وای لیوانه نو الته ډیر شو چې ډیر شو چې ته یو مجازي سره لیلا ته چاوي چې پاگل خو هغه د په ځنګل کې دی راځي نه لیوانه وی ښا وی دا یو جام په ولا یو څه دی خوري څه سم نشتا وی دا ولې یو څه هغه وین دلالو جام په ولا ورکل دا کوم دی وی دا لیلا را کړی او زه مې چې څومره چورلکونه به وته وایي سونه ګډا به وته کړی وای سیو چې سپی ولا خولای او دیوال ولا خولای نو کم پېچ د لیلا په لاس لشل شوی دی به سونه داغه خوخو سونه به ته غریب خوشاله شوی خو سونه په ګډ ګډ بیسکلی چته یو ظالم په پېچ ولیدل راغ دی خوا ورته کېناست چې خبره خدا پيو ده ورخیونی و ورخ دی خوا کېناست سال چې وین دی پیولل دا بل زاش مجنونه ما پیروړه د لیلا د کور هغه وینځ به چې هغه بل خلره ناس ته دا نږدې دي دوه عاشقان دلې ورکاو په بده بل سکرا خوار دغه څه پاتې شو دیوا د په والټول سورہ پس لیلا هغه وینځ ته وای په څنګه هغه مجنون له پیوړې ویاوسه ولم ولا یره بلا پیوس کله نن په موړه نن دا جام ته شوسا ورته چې لیلا دغه غواړي وینه غواړي نو چې دا چاچ پیس کړي و مجازي هغه له جام یوړو وی راجا وی پیراوړه په تا خو نن تش جام راوړو وی نن لیلا وینه غواړي په دا پيو کې په دا جام کې او دې لریشا وینا خېټه باندې وته لاس راخ کا دا بچنګي وګي پیراوړه په اور ته بیا وی لیلا وینه غواړي لریشا وینه څه کې پیراوړه شابه نا وقت شوگے ما لیلا وینا غواری وی وینے والا پاگلا کا شاعتا ناستے داشنا میں پیو والا دی پیرونا چه غلی جام یوڑا کنا پی خطول دیح ظالم والی اٹھول سوچتو روزی خو خیطا ددکا کڑی ہو اگا خوالون بے او جام سکلو بیا خدا کا سے پاتے دی چه غلی سنگا جام لال وی سنگا لیلا جام خودی راولو او وینا غواری دا یو اندام نے ولا وینا وستا کله دې مخې پکاري ودرېږي د دې خې مخې ورېږه دینه د دې لاسې دینه وباسم د دې خپې وینې پکاري چې دینه ورله وباسم نو هغه د وینې مجنون او دا چې کوم ورخ کې پروت و دا کوم یو مجنون دا د پیو مجنون نو مونږ ټول د پیو مجنونان یو موږ وایو خدایا یا خدایا لیلة القدر شپه خو که دې راته وښوله نو چې لیلة القدر شپې نو دروازې نه م سوچونه کړي چې څو منه سره زر به غواړم او سو من سپین زر بغوالم او سو نه کارخانه بغوالم او سو شلمیخه بغوالم او سو چیله او ګړې بغوالم په دقه سوچ کې پراته یو مونږ سره ډېر خلک په ټلیفون رابطه کوي څوک د مسلو تپوسونه کوي قسم دی ډېر خلک دا تپوس کوي مونږ نه
د قرآن شریف د صورت خو څه دپاره یاره جي داسې څه دم راته وښایه ډېر حالت مې خراب دی ټیک ده بده نه ده دا تپوس ښه خبره یاره جي داسې یو صورت راته وښایه دکان مې نه چلېږي یاره جي داسې صورت راته وښایه کارخانه په ټپه ولاړه ده یاره جي زما کالم او بس سمې نه خوري دا یې صورت راته وښایه دا چا مو نه وي چې داسې صورت راته وښایه چې قبر مې خشته شي داسې صورت راته وښایه چې په قیامت پر ورځ د حضور پاک خوا کې ودرېږم داسې صورت راته وښایه چې جنت ته پې زر لاړ شم ټولې قصې بل خوا روانې دي زما وروڼو حقیقي عشاقه خدای نه غواړو خو خدای چې مانه څه غواړی نه ورکوم پیغمبر مبارک صفت کوم او دا مې چې د عاشق یم عاشق یم عاشق عاشق خو چې رسول الله مبارک څه غواړی هغه نه ورکوم دا د پایو مجنون دا د وینې مجنون نه هغه پنجابي نو چا ورته وی چې لکه روجې وی روز پټان جانے روجا جانے پښتون پیش او روجې پیش نو بیا ورته چا وی چې لکه دغه وکړه مونځ نه کې وی د جمي سار شروع به پې وکړم خو د جمي هغه د سار او د ماسخوتن به راله پلار کوي او د وړي هغه د ماسپښین به راله پلار کوي نه به یې مونځ کو نه به یې روجه نیوله او چې کله به روجه ماتې شو پیکوړی او کباب به نو پرلت به ورته مخکې والی یا ظالمه نه مونځ کوې نه روجه نیسې او روجه ماتې ته دې د مخکې نه پرلت پیکوړو ته غځولي وی دومره کافر خو هم نه چې روجه ماتې دې هم نه کومه د کافر خو هم نه یم موږ هغه لټان یو خفه کېږي اول ځان ګورې یادوم ښه بیا پکې تاسو یادوم یو نوکرو د یو خان هغه نوکر به سینار وخت ډبوله خو چې خان به سینګ دغه ته وخته بلستن ته نو نوکر به ترې مخکې کټ ته ختلی و چې خان بابا به د خپو نه کمبل را تاو کړی نو ده به د خپو نه څه کوي سر نه به یې را تاو کړی هغه وایي چې دا مې نیک دی او که زه یې نیک یم دا خو مې پلار دی یو ځل باران و نو خان بابا دې نوکر ته ویې لکه وی ته لغوندې ظالمه زما نه مخکې بلستن ته وختې یا سپېره صبر وکړه نو وی تا په ما څه دې وخت کې ستاسو حاجت شته څه کار دې شته خوب ته هم نه پرېږدې او وی کار مې شته وی څه کار دی وی بار وګوره چې باران شته که نشته بابا ستور په باران څه کوې د چت لاندې پروت دی مونږ اوس د ګرمې بلستنې نه ولې پاسې نه وی ماله ورشه لاړ شابه وګوره چې باران شته او که نشته دی یسې به بلستنم د خدای ته وګوره چت دی باران شته نشته ستا ورسره څه کار دی وی نه خامخا به ګورې وی ښه شته وی پانسې دی شته وی پیشو راله بلستن ته مې راوخته مې په لاس و لمده وه هغه خو وی چې خوند خو نه که سړی خو مې پانس او که نه وی ښه دا څوک دا بیجی خو مړه که خان بابا په بجلی ته څه کې وی ماله په رڼا کې خوب نه راځي وی سترګې پټې که پخوا چې مونږ ماشومان وو که نه واړو نو مونږ سره به د مشرانو ټوکې کولې د بجلی مړې کې مونږ به سترګې پټې کړې واقعي چې سترګې پټې کې بجلی مړې شوې که نه تاله خو په نظر څه نه راځي بیا به بجلی بلې کې مونږ به سترګې وغړولې مونږ وایي ګنې بجلی مونږ به دا خیال و چې ګنې دا بټن زمونږ د سترګو کې لګېدلې ده چې سترګې پټې کې تیاره شو چې سترګې کولاو کړو نو رڼا شي نه پوهېدو ماشومانو او ته په رڼا څه کوې خوب نه درځي نه وایي سترګې پټې کړه که نه لکه درته وایم چې پاسه دا بجلی مړه که خوب نه راځي وایي ښه داسې وکړه چې بلستن د سر نه تاو کړه بس تیاره شوه که نه وایي ښه ده داسې وکړه چې دروازه خو بنده کړه که نه دا دوه کاره دې ونه کړل دا دروازه خو بنده کړه هغه ورته وایي صاحب دا دوه دله مه وکړل دا درېیم پکې تو کړه که نه مونږ عقل لټان یو بس مونږ نه به خدای د قیامت پر ورځ تپوس کوي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول من یطع الله ورسوله څنګه دی الله او د رسول تابعداري چې چا وکړه مونږ د الله او د رسول تابعداري پرېښې نه مونږ د خولې عاشقان یو هغه عاشقان چې هغه پایو والا مجنون وینې والا مجنون نه یو نو د الله او د رسول مینه لومبی صفت دا شو من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما یو دا دی چې الله او رسول دته د ما ټول ما سوا نه ګراني محبوب یو دا